بل ورځ د پاکستان د وزارت جنډۍ چې خلاصه کړه خبره واوره اوس دوی په خپله دا بېرته ودرېږي عوام ته یې چې ورور هسپتال غرق دی سکولان نشته تعلیم نشته یو شی نشته دا د دوی د خپلې خولې ثبوت دی هینې پارو دا بله ورځ په دا ټټۍ راسران کې پروګرام وي د سردار هم دا هلته وي د اصغر هم دا هلته وي په خپله خوله د دوی دغه تاسو واورئ تقریر دا یایي چې بابا نه په هسپتال کې شی شته نه په سکولان شته نه پلانا شته روډ مه جوړوئ دا ته مو اوس روډ جوړوئ بیا پیسې منظوره شوې بیا دا وشوه په خپله خوله غږېږي بیا یایي وروره بیا دا روډ نه دی دا د روډ مسله بیا د دوی ځان پر ځان پرده څنګه اچوي پرده دوی پر ځان دا نه اچوي مړه فلانی سړی بیا راته پرت شو بیا دا روډ نه یې لکه ویې د هغه بیا داسې مځکه تا دونې وس نه وي تا د یوې لارې مځکه تا نه شوې اخیستی تش روډونه جوړوې تش کار کوې وزارت سنبالوې د دنیا فنډونه اخلي ته یو 50 لکه به دا مېړه مځکې والا ته ورکړې چې بابا دا روډ زه جوړوم سوال ورته وکړه کور له ورسه دا اوس چې دي دا اوس د دوی وزرونه دي دا د دوی وزر دی چې بابا وروره ما خو نه دا کار کوئ دا کار خو دا پلاني سړي زه نه یې لکولم نو نن سبا دوی په خپله پر خپل ځان ګوایان دي او بیا په زه اریان یم چې دا خلک څنګه ورته ناشي دا خلک څنګه ورته ناشي په دا خلک کې دونې سړی نشته چې دا ورته وایي چې دا تاسو موږ ته څه یې موږ انسانان یو که څه شو اوس په دا کې په دا خلک کې زموږ وروڼه قدرمن ښه سپین ږیره خلک ښه پړه لیکه خلک ناست وي دوی ورته شروع وي یا په دا خلک کې دونې هغه همت نشته چې دا ورته وایي چې تا د پارون د جنډۍ کښته که او نن بیا یې په هسپتال کې شی نشته په هسپتال کې یو سهولت نشته پلانه شی نشته پلانه شی نشته په خپله پاروس د اپوزیشن والا پارټیان چې د هر وخت جلسې دلته کوي نارې وایي چې بابا دغه څه نوم وایي اسفندیار زه درته وایم دونې ټیم زما دا اندازه ده چې په کور کې مې هم نه یې تر کړی لکه په دا هسپتال کې چې تر کړي هره ورځ دغه وایي وروره نارې به یې ویلې چې بابا په هسپتال کې شی نشته پار د خدای دې یو علاج نشته مثال ته دونې وړوند وې ته خبرې نارې وې ته ویلې نن چې رالې بیا پر کمباله ودرېدې و خلکو ته هی پیغام ورکړې چې بابا هسپتال نشته پلانا نشته سله نشته نن تاسو دواړه ځله ملګري یاست سردار صاحب مرکز ستا وي مرکز 2 کاله حکومت وکړي تا دونې خدمت دا خلکو نه سوی کولی نن ته ورالې بیا د خدمت نارې وایي زه خدمت کوم نالت چې پر دا نمونه خدمت دا نمونه خدمت موږ نه غواړو دا موږ نه یو موږ هغه د میړه هغه د ول تقریر کوي ول ګوبي دي ول سړي دي پر دا انسانانو ستا د ګوبیانو خیال کېږي او دي هم ګوبیان تا سره نه دي ګوبیان په دغه دي چې په یوه کې دا جرأت نشته چې ورافرته چې دا څه یې مسکوی دې کوي مایله کوي دا خلکو کلو ته مایله کوي یو سړی شمولیتي پروګرام ورکوي مسه ورکوي چې هر سړی ورکوي دا لورلای سره ناجایزه کوي وروره نور ستاسو وخت زه نه اخلم پر مخ 3 پروګرامه سوي دي دا ټیم یو 3 پروګرامه نور دي انشاءالله که خدای کول دنیا ما درته ویل دا نمونه بیخي ډېر تعداد خلک زموږ پارټۍ او زموږ ګروپ کې شوق کوي په ښه همت را روان دي خدای دې راولي دا سړي بل وخت خدمت نه دی کړی پر دا سړي داغ نشته موږ شمس چرمیش دی د هغې نه دی په دغه موږ ملګري اوس که پر ده داغ وایه اوس د څوک دته مخ ورواړی ستا دا نه دي کړي ولې دته موقع نه ده ورغلي اوس به دا موقع که خدای کول موږ به دا همت کوو موږ به له ځانه سره دا هغه کوو چې بابا دا سړی به موږ اوس مخ ته راولو کامیابه کوو بیا که خدای کول دا همت به کوو که بیا نه کوو بس په نره بیا کوو یو سړی چې همت وکړي یو سړی 10 ووټه پیدا کولی شي خبره واوره چې لس پسې ولاړ شي یو سړی 10 ووټه پیدا کولی شي پیدا کوو بیا که بیا نه پیدا کوو ښه سړی دی که نه دی ښه سړی هو بس تاسو وایئ چې ښه سړی دی ملایکې هم یې دا ښه سړی دی هو خدای هم بیا قبلوي یې دا ښه سړی دی نور وخت زه ستاسو نه اخلم ولې پر مخ هم پروګرامونه ډېر دي وروره سلام ډېره مهرباني دا وایي زموږ ملګری عبدالباقي شیخ چونکې وخت ډېر کم دی پر مخ زموږ پروګرامونه دي نو دا نور مقررین به بیا هلته خبره وکړي اوس آخري او صدارتي وینا دپاره زه خواست کوم زموږ د صوبایي اسمبلۍ امیدوار سابق ډسټرکټ کونسل چیرمن شمس حمزازي صاحب ته چې دی و تاسو ته خپل مجلس کښېږدي
بسم الله الرحمن الرحیم. لورلای زنګیواله نوی کلی جلال آباد د سلیم خان جوګیزي پر کور دغه د نن شمولیتي پروګرام کې ناست سردار فاروق کیبزی، شیخ باقی اتمنخیل، ظاهر خان امزازی، شیخ ګل محمد صاحب بیدار او سردار نصیب امزازی، محمود ترند، قیوم صاحب منیجر قیوم ترند، بابو رفیق حمزازی، سورج کمار دی هندو دی، دا بل ملک رسول گلازی، غنی جان احمدزی، بوجان استاذ حمزازی. زانو دا نور خو نو تاسې د کلي والاو دغه استه زما د مېلمنو نومونه ما ځکه واخیستل چې د دوی له موږ سره ستړي هم دي، هغه یو نوم یې واخو، تاسې هم واورئ چې څوک څوک راغلي دي. زه تر ټولو مخه د سلیم خان او د دلته چې راغلي کم ځوانان دي کم سران دي ستاسو د ګردو شکریا ادا کوو. ستاسو زموږ مېلمنو ته عزت راکوئ. پښتانه همیشه هر کار چې کوي اول موږ عزت غواړو، له عزته په اخوا بیا موږ فایده غواړو، په هغه پسې ځو چې دا موږ رالو دا تاسې سره چې کوم روغباړو هغه ستاسې زموږ یو استقبال وکړي، دغه عزت زموږ تر سر تر دی. له هغه سره سره بیا تاسو ګسر له موږ سره د ملګرتیا اعلان وکړئ، او د ملګرتیا اعلان چې دی دا سیاست دی، سیاست خلکو پر هر نامه وکړي او موږ تاسو پلرو موږ تاسو اوټونه ورکړل، معنا ملا هم یو نه په 3-4 واره راغلی دی پر دا وطن دا اقتدار ته، پښتونخوا هم راغلی ده، د لورلایي د یاجیتور هم راغلی دی. زه خو په خپله معنا زه وزیر نه یم راغلی، یو وار چیرمین سوم، هغه هم د کونسلرانو په ووټ د عوام په ووټ نه، هغه چې کوم فنډونه وو یا به پیشی نه وو که وم هغه به موږ هغه کونسلره سره هغه خپل حق به جوړېدی هغه مو ورکاوی. مګر له هغه بعد تر واره چې زه الکشن ته راووتم 9,500 ووټه په 20 ورځې موږ واخیستل. ستاسو د کلي په دغه کلي کې زما 14 ووټه وو. له ما سره ملګری هغه ټیم یو غني جلالزی و چې دا مخامخ کورید، دا زما ایجنټ وي، ما پیرست ورکړي، دی راغی په دې کلي کې 14 ووټه ما ته میلاو سو، هغه ما ته نه دي معلوم چې ما ته چا راکړه. مګر بیا هغه ووټ تر سو، ما دفتر نه کوي بند، ما خپل کار شروع کړي، ما په خپل علاقه کې زموږ د خلکو شناختي کارت ډېره لویه مسله وه، د ثابته کلي کې به 100 شناختي کارډه به ول 300 شناختي کارډه به نه وه، دا موږ 8,000 شناختي کارډ هم جوړ کړل. بیا له هغه بعد موږ په بلدیات کې حصه واخیسته، یو کم 50 کونسلره موږ راویستل چې په لورلای کې یوې پارټۍ هم دونې کونسلران نه دي ګټلي. او دغه اوس جنرال الیکشن لپاره زه لاړم ما شمولیت وکړي په پیپلز پارټۍ. پیپلز پارټۍ دا زموږ د غرو خلک د کلي خلک له ما حال وي کې ساده دي، یا ته به کومه پارټۍ کې هغه پیپلز نه پېژني، هغه ANP نه پېژني، هغه PTI نه پېژني. نو زه دوی ته دا نه یم زه په پیپلز پارټۍ کې یم، زه ورته یم زه د بېنظیرې په پارټۍ کې. بېنظیر دوی پېژني هغه خلک. مقصد م دا دی چې دلته پیپلز پارټۍ سره د خلکو واسطه کمه راغلې ده. په نور پاکستان کې پیپلز پارټۍ خپل جیالې لري، خپل ملګري لري، سیټان یې ګټلې دي. په لورلای کې د پیپلز پارټۍ دلته پوزیشن کمزوری وي، معنا یو کونسلر به هم نه وي. نن پیپلز پارټۍ یو کم 50 کونسلره راویستل، دا زما ملګرو همت وکړ. او د را روان جنرال الیکشن لپاره موږ له دغه ځوانانو له دې مسرانو له تاسو کومک غواړو، څونه ستاسې وس رسېږي هغه همت را سره وکړه. تر وس بالا موږ پر چا نه حق لرو، نه پر دوی زور اچوو، نه بیا سیاست د زور شی دی، سیاست د رضا شی دی. دا ټیم دا زموږ چې کوم دا
4,5 5,000 کسان په دې 2 میاشت کې له موږ سره شامل شو. نور مزید هم شمولیتونه او همیشه هر کار چې کوې ستا به نیت سم وي، ته به محنت کوې، بیا الله وی ته لږ حرکت وکړه برکت زه کې اچوم. کامیابي د الله لخوا ده. تر الله را لاندې موږ تاسو غریب خلک یو، نه زه سردار یم، نه زه سرمایدار یم، نه زه سابق وزیر یم، نه ما دوغه پیسې لرم چې زه به خلک زما په کردار نه، زه به په پیسو خلک اخلم. او بیا زموږ دا وطن چې هر رنګ شي سوال کوي په بېغیرتیا یې نه کوي، مجبوري یې وي، لمن نه سري، پر مخ چمیټه نه خوري، د هغې فایده نه غواړي، که یې غوښت هم په عزت یې غواړي. مګر دغه خلکو سرمایه چې دا عوام ته سوچ کړی دی زه به په پیسو د خلکو ضمیرونه اخلم. قسم دی که یو عام غریب سړی چې دی داړیدار مزدور دی هم که ځان خپل ضمیر خرڅ کړي، چې دی به دا وایي که ما ته یوه شمسي راکړه بیا زه اوټ ورکوم، که ما ته 15,000 10,000 روپۍ راکړې بیا به زه اوټ ورکوم. هغه به او پیسې هم ځینې واخیسته د غرض لپاره له ما دا کار کوې، نو اوټ خو پټ دی، دا پټه رایه هم هغه ته نه ورکوي. او دا زموږ ستاسو دا وطن دی، دا لورلۍ ده، غیبت یې نه کوو د سابقه کمرانان که هغه هر څوک، خو هغو د زما او ستا د لورلۍ د ترقۍ لپاره هغه کردار نه کوي ده چې زما او ستا هر بچی تعلیم حاصله کړي، زما او ستا دلته علاج مفت وي، زما او ستا دلته امن وي، زما او ستا په علاقه کې معنا د اوبو بندوبست وسي، د چښنې د صفا اوبو بندوبست وسي، د زمیندارۍ دپاره معنا د ډیمو بندوبست وسي، زما او ستا بجلي سمه وي، زما او ستا ته و ځوانانو ته یو روزګار ورکول سي، و غریبه خلکو ته یو موضوع میلاو سي، لکه څنګه چې معنا په دغه لورلۍ کې د پیپلز پارټۍ 18,000 زنانې دا ټیم په دغه لورلۍ کې د بېنظیر انکم سپورټ پیسې اخلي. دا هغه ټیم نماینده نه و، موږ منو په دې کې به ډېر سرمایهداره انټري هم کړي وي، ډېر غریبان به پاته هم وي، خو موږ دا یقین دی چې دا واره زموږ ښه پوزیشن هم دی، زموږ سره مقابله له چا سره نسته. دا نورې پارټیانې وایي زموږ مقابله له شمس سره ده. ملا د ملا دا اوس کومه فیصله چې وکړي وارې یو ټکټ یوه ته ورکوي، بیا یې له هغه بدل کوي و بل ته یې ورکوي. ډېر سوکه د دغه غلطې فیصلې د وجې موږ له 2,000 ووټه راځي. دا کله خلک وایي د بل په جګړه کې د فلاني فایده وسي، دغه رنګ د دوی په جګړه کې فایده یې موږ لرل. حاجي تور تازه منیسټر وي، 15 کاله یې تر کړل، د ده رویه چا شور سره کړي وو له هغو سره چپه وایي ته بدګۍ وکړه، د هی تذلیل وکړه، هی په مخه واخه، هی ته ځان په لاس مه ورکوه، د هی ټلیفون مه اخه، د هی کار مه کوه. دغه رنګه چې لږ سي لږ سي لږ سي 4,000 ووټه ما ته حاجي تور د هغې را پیدا کړي چې ووټ زه کوم، مقابله هم د ده ده، مګر د ده د ناپوهۍ د ده لالچ به یې کړی، ده به ځان وره کړی وي، دی به په دې وطن کې نه وي خدمت به یې نه وي کړی، مګر 4,000 ووټه ده ما ته را پیدا. دا موږ معلومېږي موږ ووټ کوو، دا موږ تاسو ته دا د درواغ دا د دوکې د سیاست چا کړی دی، موږ د هغه په خلاف یو، په خپله نه دوکه کوو نه چاته درواغ وي، نه بیا خلک په درواغو په دوکه د ځان ملګري کوو. کومه ملګري کولی موږ به اوس پر دا زیارتو پر دا ملنګانو پر پیران تللی چې هلته ورسه دا خلک را خطا کړي. موږ خاص ځو د میړه کلي له د میړه کور له د هغه خلکو ته په خپله مخامخ وایي چې همت درځه غواړو. او دا کار دا ووټ دا د ووټ پرچۍ دا فرشتې او پریانان نه اچوي، دا به تاسې اچوئ. دا نر ښځې څوک شناخت کارت لري ووټ یې وي، دا ووټ دا خلک یې اچوي چې د چا زیات تعداد راووتی په دې له سره غونډه تر میختره پر دغه پولینګانو چا ډېر ووټ واخیستی، هغه سړی به د دې ضلعې نماینده وي. دا نور نمایندګانو یو له مدرسې راوتلی دی، بل له کلبه راوتلی دی،
تعلیم د یو هم نشته. موږ خو بیرته هم 14 کاله په تخر کې کتاب ویلی دی، له یونیورسټۍ راوتلي یو. ځواني هم شته، په سیاست کې پاته سوي هم یو، تعلیم هم شته، ووټ هم لرو. تر دغه ملا او تر اجتور او تر داګور د پارټۍ ډېر ووټ لرو. ها ضرورت دا دی، خوند دا راکوي چې هر پولینګ، هر کلي، هر کام، د هر زبان سړي له موږ ورسو. ګرد که نه ول کم سے کم د هغو یو څه برخه خو به له موږ سره ملګري سي، لکه دا له موږ سره چې کم ملګري دي دا باندې موږ ښایسته کږو. روزي به الله درکوي. حاجي تور، ملا فیض الله، شمس، بابت لالا، بل سړی دا روزي و تاسو ته نه درکوي. روزي به الله درکوي. پاتې سئ څوک چا سره ملګرتیا کوي، د یو چا سره ملګری کېږي، دا دغه دی لکه هغه موږ چې یو رشته کوو، یو چا سره دوستي کوو، خور ورکوو، لور ورکوو، یا د بلغه غواړو، معاینه غواړم یا ورندیار غواړم، نو هغه سړي ته سړی انسان سوچ کوي چې دی نه وي له دې سړی سره زه یو رشته جوړوم، یو تعلق جوړوم، په کور یې ننباسم، د ده کور له به ورځم، دا عزتداره دی، دا په یو څه پوهېږي. دا سیاست هم دا رنګ دی، دی خلکو سره رشته جوړه کوي. ستا خو څه کوې، اول د دې وطن و مستقبل د دا بچانو مستقبل ته وګورئ چې څوک د دې مستقبل د دغه بچان دپاره یو ښه فایده را رسوی سي. بیا ځان به هم پکې وي. ولې ما تا د خدای لمونځ روزه دغه نه نسو چې زما او ستا دا غرض نه وي چې د جنت لالچ نه وي، د دوژخ ویره نه وي، که دغه شی مه وایي ولکه یوه لمونځ کړی وي چې ته یو چا ته ووټ ورکوې، ته له یو چا سره ملګری کېږې، په هغه کې به ستا فایده ضرور وي. تا به سوچ کړی. په خوله موږ پښتانه ګای نه کوو، کمزوری ګای نه کوو چې زه پاتې یم، زه دغه یم، زه ډېر نیستمن یم. په زړه کې د مېړه دا معلومه ده، معنا له ځان له به هم ګټه راوړې، کلي له به هم ګټه راوړې. د دغه ضلع پر سطح باندې که دغه هسپتال جوړ سي، د نوي کلي خلک به هم دلته علاج کوي، د میخترو د سره غونډ به هم دلته علاج کوي. نیمه دارنګه کارونه یې چې هغه د ګرد عوام وي، نیمه دی کارونه یې چې هغه د کلي خلک فایده اخلي، نیمه دی کارونه دي چې هغه کور ته فایده رسېږي. موږ به که الله کامیابي له الله غواړو، که خدای کامیابه کړو، دا هم له تاسو سره وعده ده، دا هم له خدای سره وعده ده چې موږ به خدمت کوو. موږ به د مستحقه چې حقدار دی، دا ایمرجنسي او د وقایع کار چې وي هغه مېړه په 15 ورځې کې کوي. د ایمرجنسي کار به پټه پټ کوو. له ایمرجنسي په خوا که د کم کور د کم کلي ضرورتونه وو، هغه به انشاءالله چې زموږ وس وي، هغه رنګه به د هر کلي د هر قوم د حقوق په انصاف حق ورکوو. په دې ګۍ عزیزانو دا یوه خبره زه هر ځای کومه، دا یوه خبره زه هر ځای کوم، زه یم دا وش ډېر اسانه کار. موږ یوه غوا حلاله کړو، په ګر کلي ونډه رسوو، دغ کور ته ونډه ورکوه، دې ته یې ورکه، په ښه نیت یوه غوا حلاله کړو. هریان دغه وي په دې اوس 15 کاله کې 21 اربه روپۍ راغلي دي. دا 21 اربه روپۍ چې په انصاف یې تقسیموي و هر کلي ته و هر قوم ته د غونې حق ورکول کېدی. دا دی وی 2000 نوکرۍ مې راوړږي دي چې په انصاف یې وشي و هر کور ته یوه نوکري رسېدله چې دا چا له ده سره ملګرتیا کړې د لاجتور سره به هم په دې لورلای کې 2000 کوره ملګري شوي. بالاخ به نه وي. نن سبا په کوچني کور کې 10 ووټه شته، نو خو هر کور ته نوکري رسېدله. هی د کوم ځای تقسیم دی؟ و نه کوره ته 15 نوکرۍ میلاو شوي دي، و 3 کلي ته 3 اربه روپۍ میلاو شوي دي، و بله خوا ته و 80 کلو ته معنا د 80 لکه روپۍ کار نه دی شوی. یو دا سابق حکمرانان یو 20 کسان پیارې پیدا کړي دي چې هغه د ده خوشامدي کوي، سپړۍ ورکوي، دی دی هی دی، هله کالی د سپېره سوی، هله پلانی کار وکړه، هغه ډېر ښه د مړۍ وخوره. په دغه چوپړ کې د دغه د یو 10 د یو 20 چوپړیانو په ګریپ کې رالی، ټیکې مغوی وړې، پیدې مغوی وړې، او ده ته هم دا مشوره ورکوله چې عوام یې لکوه دا یوه معنا نه راړي، خپل ځان مضبوط که، سرمایهدار یې که. او سرمایه خو د پیدا که،
نن خوب ولې نه درځي؟ نن خلک ولې نه درځي چې در زه روان دي؟ نن دا په کور کې جګړه ختم که موږ به تا ومنو، په خپل کور کې ته انصاف وکړه موږ به تا ومنو. عوام ګسر یې لکه چا چې بې ضمیري کوله، چا چې د عوام له جذباتو له احساسات سره لوبه کړې ده، هغه هر وخت الله غر کړی دی، هغه هر وخت خلکو کړی دی. ورور نه کوي چې انصاف او حق نه ور میلاوږي. پلار خلکو زویان یې له کړی دي چې و بابا ته فرق کوې دغه ورور سره ښه کوې، واک ته ورکړی دی، ما وروره ایله د هغوی د سپلۍ په ځای کې کښېنوي چې پلار ما او تا ایله کړی دی. بیا حاجتور او ملا فیض الله او بابت لالا او پلانی لالا بیا څوک دي؟ ایله کوی چې کېنو چې ایله کوی چې انصاف نه وي. دغه خبره ده. وګورئ ما ته هم ووټ مه راکوئ. دا نه چې زه به دا وایم زه تر دا نورو خلکو ښه میړه یم.